الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن أو كما قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو او په مدرسه کې راجمع شو پردنشینو خويندو میندو یو خډیره د خوشاله مقدا په مدرسه کې ختمونه دي د چا چې ختمونه دي اغیم خوشاله داغي والدین او خاندان والم خوشاله بیا سه خوش قسمته بچي پکې داسم دي چې اغي درس نظامی کې مشکات المصابیح تسبقون رسول دي او د مشکات المصابیح ختمم دی د نورو علاقونم ملګری راغلی دي خو محترمو مونږ نورو مقاماتو کې سواز او بیان کوو نو دونه خاص مسله نوي خدا کلی د پنځپیر چې دی دا زمونږه مادری علمی ده بل دلتا پدې کلی کې ډیره زمانہ قرآن کریم بیان شوی دی احادیث مبارکه پکې بیان شوی دی او بیانېږي نو په خپل مادری علمی کې الته خبرې کول دا ډیر زیات مشکل وي نو محترمو
مختصر به ان شاء الله د مشکات المصابیح د دې کتاب او دې سره سبازه متعلقات او د اخیری حدیث ترجمه به ذکر کوو ان شاء الله. محترم مسلمانانو، مصنفات مؤلفات دا په دوه قسمه باندې وی. یو عالم کتاب لیکي د یو عنوان انتخابو کی، په هغه انتخاب هغه حواله را جمع کوي، قرآن او احادیث را جمع کوي، یو مجموعه تیاری. او یو قسمه مؤلفات او مصنفات داسی چې مخکې یو عالم کتاب لیکلی په یو عنوان باندې، بیا هغه د دنیا نه لاړ شي، بیا رستو نور خلق راولیږي، نور علماء کرام هغه په هغه ترتیب سره په هغه کتاب کې اضافه وکي. نو دا مشکات المصابیح دا دویم قسمه تصنیف دی. دا مشکات المصابیح خطیب تبریزی رحمت الله علیه هغه ته د دې نسبت دی. د دنه مخ کی امام بغوی رحمت الله علیه کتاب لیکلو مصابیح پنوم سره، نو هغه کتاب د مشکات والا مخه تکي خو دو او دی کی اضافه وکا او لگ لگا ترتیب کې بدلون راوستو. پا مصابیح کتاب کې محترمو دو فصلونه او هغه ته عنوان ورکړی شو صحاح او حسان. هغه ترتیب ولا بدل ک، الفصل الاول الفصل الثانی. دویم نمبر په مصابیح کې دراوی نوم نو، لکه دلته حدیث دی ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. دین مخ کې دا خطیب تبریزی رحمت الله علیه دا حدیث چې کوم صحابی را نقل کړی دی وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، دا راوی دا صحابی دا د اندراج کو دام ګران کار وګوره. بیا بل په مخ کی کتاب کې د امام بغوی رحمت الله علیه آخر کې د کتاب حواله نه وا چې دا روایت مونږ ته د کوم ځای نه ملاویږي. نو دا مې یو ګران کارو. دا خطیب تبریزی رحمت الله علیه هغه یو حدیث پسې ګرځېدل دی ښا. نو چې کله ورته هغه په کتابونو کې ملو شوی دی اصلي مراجع ته رجوع کړي دا، نو په دې مشکات کې وسر اخر کې داغي حواله ورکړي دا. درې محترمو الته دو فصل دی، باب الصحاح او حسان. پای کې امام بغوی روایات د یو عنوان مطابق را جمع کړي دي، لکه مثلا دا اخیری باب ثواب هذه الامه دا باب دی. الفصل الاول الفصل الثانی دا دو فصله د دې امت په فضایلو کې را جمع کړي. اول فصل کې خود صحیح بخاری او د صحیح مسلم روایات دي، بیا دویم فصل کې د بخاری مسلم نه علاوه نور روایات دي. نو دا دریم فصل چې دی محترمو په دغه عنوان سره چې په نورو کتابونو کې کوم حدیث دي کنه، نو دې مشکات والا اگر جمع کړي دي چاڼ کړي دي
او دلته پکې د دې دریم فصل اضافه کړی ده. محترم مسلمانانو، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث په دې کې را جمع کړي دي. احادیث مبارکه د نبی کرم صلی الله علیه وسلم ته منسوب کړي شوی په صحیح سند سره مونږ ته را رسېدلې خبرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ حالات. ځکه د اهل سنت والجماعت د تمام امت مسلمه په دې باندې اجماع ده چې وحی په دوه قسمه باندې ده. یو وحی جلی ده نو یو وحی خفی ده. یو وحی جلی ده او بل وحی خفی ده. یو ته وحی مطلوع وی نو دویم ته غیر مطلوع وی. اے محترمو مسلمانانو، مونږ چې د امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری کتاب وګورو کنه، نو غړم بنې باب چې قائمه باب فی بدء الوحی، باب بدء الوحی، نو التغه عنوان د وحی ور کړی دی. نو یې کې کمال دار کنه چې امام بخاری دانه دی ویلی چې باب فی بدء القرآن، د قرآن نزول څنګه وشو. قرآن کریم مونږ په خپل علاقو کې زموږ د مرګرو اجتماعات د لوسپیکر په کې اکثر ګړبړي کنه، نو دا زموږ ټول اجتماعي مسله ده چې د بدعتیانو لوسپیکر نه خلافي. زموږ د مرګرو کې او مرګري دی ځان سره کله کله گاډي کې سموده بیا خپل لوسپیکر ګرځاو، وي زموږ د مرګرو اکثر لوسپیکر په عین موقع کار پری دي. الله اکبر کبیره. نو محترم مسلمانانو، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا د دین په ماخذاتو کې دویم ماخذ دی ګورخه، او دا ډیر یو اهم عنوان دی. اے نوجوانانو، اے مسلمانانو، نارینو زنانو، د سوشل میډیا دور دی، د فتنو دور دی. فیسبوکی محققین او ریسرچران دا را ډیر شوي دي او خلک دا اینه متاثر دي. ډیر نوجوانان ګوره چې په یو کلی کې په یو علاقه کې 80 کاله 80 کاله 10 کاله 20 کاله کوم علما ول درسونه بیانونه احادیث مبارکه د دې درس او د منځونو ترغیب هغه ته سوچ نه کوي، او کچرته په سوشل میډیا باندې یو بیلګامه سړی لګیا دی احادیثو پسې بکواس، محدثینو پسې بکواس، دا غي نه دی متاثر شو. دا خو ستا عجیبه ذهن دی، ته خو ډېر انتهایی کمکل سړی ښه، تی پیژنې، تاله سند معلوم دی، بس یو خبره یې وکړه او ته د هغې نه متاثره شو، هغې پسې روان شو، د کلي عالم بیا کنځئ. دا یادو ساته محترمو چې مونږ او تاسو قرآن منو کنه، د احادیثو نه بغیر مونږ په قرآن کریم باندې د ډیرو آیتونو په تفسیر او په تشریح نشو پوهیدی. قرآن کریم کې ګڼ آیتونه دي کنه. اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اے پیغمبره کله چې تا سره الله وعده کړی وه چې په دې دوو ډلو کې به دا یو ډله تاسو د پاره شي، تاسو ته به الله په دې باندې فتح درکوي. د دې څه مطلب دی؟ احادیثو ته پکې مه راځه، د دې دوو ډلو نه کومه ډله مراد ده؟ قسم په الله که ته وضاحت وکړې شي څو دې ورته احادیث مبارکه نه کتلي. احادیث مبارکو کې براشي چې دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و، الله ور سره وعده کړی ده چې یو د ابو جهل ډله ده، یو د ابو سفیان ډله ده. د ابو جهل ډله دا به مسلح راځي د ابو سفیان د ډلې د حفاظت د پاره،
نو په دې دوو ډلو کې به یو ډله تاسو ته الله پای غلبه درکوي. دا ابو سفیان ډله بیا ووته، دا ابو جهل ډلې سره جنګ وشه. بیا ابو جهل داغه ملګری او یا تنه په میدان بدر کې مردار شو. احادیث موتاو کته نو پایت باندې پوه شو. الله تبارک وتعالى فرمائی السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. دغلاګر سړی نه او دغلاګر خزینه لاس کټ کې، دا په سونه مقدار سره بلاس کټ کې سونه مال چې درنه پټ شي نو دغل نه بلاس کټ کې. دا تشریحات په حدیثو کې دي. اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. کله چې پیغمبر علیہ السلام بعضی بیبیانو سره پټه خبره وکا. کومه خبره پټه وکا؟ کمی بیبی سره وکا. قرآن کې خو تذکرہ نشتا، احادیثو کې شتا. خبرم سمجھ تا راضی کا نا محترم؟ دلته خو ټول عمر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم بیان شوی دی، او په تمام دنیا کې د پنځپیر د کلی دی چې کم د علماء سره د دین نسبت دی، د طلباء سره د دین نسبت دی. اے محترم مسلمانانو، دا په تمام دنیا کې دا ټولی دنیا ته معلومه خبره ده چې په دنیا کې یو داسې کلی چې د هغې د نارینه او زنانو د طلباو په خدمت او په ټولو علمونو کې د هغې حصه ده، دا کلی د پنځپیر دی. نو اے محترم مسلمانانو، خو ګوري دا یاد ساته، کله کله یو علاقه کې ډیر محنت کیږي نو شیطان کله کله بعضی خلک داسې وخوي غونتخه نه سره ډیر نقصان پیدا شي، بیا د دې سړی ځان ته نقصان پیدا شي. کما او تا په علاقه کې د ټول کلی دارنګ محترم مسلمانانو یو محنت روان دی، نو کما او تا دغه محنت سره ټچ پاتې شو، کما او تا دغه خدمت سره ټچ پاتې شو، کله د طلباو نه کله د دیندارو خلکو نم کمی کوتاهی کی دی شي، داغې نه چشم پوشیو کو هغه اګنور کو، نو زمونږ هغه نسبت به قایم پاتې شي. او که کله زما او ستا په زړه کې د مسجد نه، د مدرسې نه، د پټکي نه، د عالم نه، د شیخ نه په دې اړه کې لږ نفرت پیدا شه، دا ډیره د نقصان خبره ده. دې علما مثال ذکر کوي کنه، وای یو زمیدار کاکاو نو به پټی تتلو، دا گاډې به بوتلا، نو دې گاډې کې به وسره یو سپی روانو، د زمیدار کاکا سپیو، دی به سره دې گاډې کې دن تلو. وی یو ورځ د دې سپی پړه کې رااله چې دې زمیدار کاکا سره دا گاډې زه بوزم را بوزم. بعضې کسی کنه زه دا مال لګوم نو بس دا ټول زما کمال دی، زما کردار دی، او که زه د مدرسې خدمت نه کومه، د طالب علمانو خدمت نه کومه، دی زمانه علم وکړي او زمانه دې سبق ووایي. دا یو شیطانی سوچي، دا د هغه سپي هغه سوچي. نو د سپي په اړه کې دا خیالات راتله چې دا ګاډۍ د زمیندار کاکا سره زه بوزم را بوزم. یو ورځ داسې چې چوک ته ورسېده، دې سپي وی یاره دا ګاډۍ پیاړم چې زما قدر ورته معلوم شي، ښه راشه لږ مخالفت کومه. او بعضې کسه د اهل حق مخالفت په دې وجه کوي چیرې زما نوم هم په اخبار کې راشي. ښه خلک وایي چې دا هم د اهل حقو مخالف سړی دی. نو هغه سپي وی چې زما دا نوم هم د اخبار په سرخو کې راشي چې وګوره په سړي باندې ګاډۍ الټه کا. دې چې څنګه چوک ته ورسېده او د دې ګاډۍ نه رابار شو، نو نورو ناشنا سپو ولیدو. نو دا سپي چې ناشنا سپي ویني که نه، خیرالي ورته وایي که نه، ګوره د سپو یو خوی دی، مونږ انسانان به ګوره هغه خوی نه کوو. ښه انسان خو د انس نه دی، دی به مانوس کیږي د بل انسان سره، د کې به انس او محبتي. اے محترم مسلمانانو،
چې نور سپولی دو چې دا خو ناشنا سپی راغلی دی هغې وی د دې کرام پکار دی نو بس پوتې نه مخه والې ده چاته غوږونه راښکلي چاته د املا نیولې ده او سپی یې د لادو بادو پریزتی دی ښه دا وینې ته بهیږي او غوږ ته راکټ شوی دی ډېر ګډ وډ دی په وینو کې سور دی چې وی کته ګاډۍ مخکې روانه وتله ځان ته په کنځلو شو چې یا د سپي زویه د سپي زوی خو وکنه چې یا د سپي زویه په دې ګاډۍ کې ته دننه روان وې نو ته محفوظ وې د نورو سپو نه چې د ګاډۍ نه ووتې نو په سپو مات شوې ځان له کنځل کوي نو ماو ته که چرته د قرآن عالم سره د قرآن مرکز سره دې سره ټچ پاتې شو نو زما او ستا حفاظت بکیږي که چرته ما او تا آوټ شو هغه سپی خو په سپو مات شو ما او تا په لیونو سپو مات شو ګوره یاد ساتئ ښه بیا په بچو کې ملحدین پیدا کیږي بیا په بچو کې سیکولر مایندډ خلک پیدا کیږي بیا په کې لیبرل مایندډ خلک پیدا کیږي بیا به د دین او د اسلام او د قرآن او د آخرت او د خبرو پورې خندنې کوي نو اے محترم مسلمانانو دلته په دې ځای کې زمونږ د ورور حسن صاحب دی د دې په کور کې محنت کیږي خوش قسمت دی واصل خان صاحب دی خوش قسمت دی چې دلته د خپل مرکز په مشورې سره دلته یو ترتیب روان کړی دی د احادیث مبارکه او درس پکې شروع د نبی علیہ السلام احادیث د دې لستل د دې ډیر زیات برکاتی یو شاعر وی اهل الحدیث هم آل النبی ان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبو ته حدیث اوریدون کی خلق ته حدیث اوریدون کی طلباء او طالبات احادیث و خدمت کون کی مسلمانان دی خو د نبی علیہ السلام مجلس کې ناس ته نه راکړي دی خو نبی علیہ السلام نه دی لیدلې خو محترم مسلمانانو انفاسه صحبو دا خو د پیغمبر خبرې دی په مشکات کې د صحیح بخاری کې خو د پیغمبر خبرې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرو ته ناسته کړی دا یاد ساته محترمو څوک چې احادیث اوري او دا بیانوي نو دې به ضرور چې کله دی وی نبی علیہ السلام فرمایلی نو نبی سره علیہ السلام وی کدی اوري او کدی وی قال النبی نو سوی ورپسې محترمو قال النبی صلی الله علیه وسلم نو دی چې لس پیری حدیث اوري نو لس پیری دی دا درود ویا کدی لس احادیث ویا نو دی لس پیری دا درود پاک کوئی په نبی علیہ السلام باندې او نبی علیہ السلام فرمائی د قیامت پر ازبا ما ته د ټولو نزیات نږدې اغتنی اکثرهم علی صلاتن چې ما باندې ډیر ډیر درود ویا یسوک په نبی علیہ السلام ډیر ډیر درود وای کنه دا به د قیامت پر ازبان دی نبی علیہ السلام ته ډیر زیات نږدې اے محترم مسلمانانو دا یاد ساته څنګه چې قران کریم داغه د حفاظت ذمہ داری الله غستدا دا رنگي احادیث مبارکه دا محفوظ دي پکم سند سرا پکم واسطو سرا چې مونږ ته قران را رسیدلې دي په هغه واسطو سرا مونږ ته احادیث د نبی علیہ السلام دا هم را رسیدلې دي اے محترم مسلمانانو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبر محفوظ دی خبر خو پرې دوا که چرته نبی علیہ السلام اشاره کړی دا د پیغمبر هغه اشاره دا محفوظ ده څنګه یو مجلس کې نبی علیہ السلام ناس دی صحابه کرامو ته فرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنت کهاتین اشاره دا سه وکي ز او اغه تن چې د یتیم کفالت کوونکې دی د قیامت پر ورځ بداسي یو زیو دارینن دلته په دې مجلس کې هغه اشاره کیږي خاب هغه اشاره محفوظه اے محترم مسلمانانو که چرته نبی علیہ السلام په یو موقع باندې مسکی شوی دی چې کله هغه د نبی علیہ السلام د مسکا خبره کیږي او ریدونکي وینکي مسکی شي اے محترم مسلمانانو که د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه
چرته یو صحابي ته یو خبره وته دا لکه یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی لور کرا فاطمه رضی الله عنها کرا کور ته راغی علی سے پکور کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو بچی علی چرته دی وګوره پیغمبر دی د غیب علم ورته نشته دا خو تاسو بار دنیا ته دنیا کې وګرځئ تاسو ته به پته ولګي هغلته کې پیر دی قسمتونه معلوموي کوډې منترو معلوموي او غله معلوموي قسم می دی په الله چې شیخ القرآن رحمت الله علیه ته به دعاګانې شروع کړي التخا چې دا مونږه خلک یې د کومو جاخونه را بار کړي کني دی پنځپیر کې ابتدا کې څونه درګاونه وه د آس پاس کې څونه درګاونه وو دا غون کې پیکې او دا غون ملک پاکستان پدې کې دا قبر پرستی وا خلکو د قبرونو خزیخ کولولې خلکو د دربارونو نه طوافونه کوله خلکو هلته نظر و نیاز بوړه اے محترم مسلمانانو بچی به درگاہونو نغوخته هلته بتله الله تبارک وتعالی ستاسو د خوش قسمت خلکو د کلینا په دې ملک دا رڼا خورکا تاسو ګورئ ډېر خوش قسمت یې ښا د دې زینه د توحید مسله دا پورته شوه خو ګورئ مطمئنی گو بنا علامہ اقبال وہی وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے سملو بنا دم بنکو محترمو چلیگو بکار بکو کار بکو ذکوئی کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے احسان ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے چې د دنیا نزو کنا چې څه حقوق کنا الله تبارک وتعالی دې زمونږ د شیخ القرآن سے په عمر کې برکت واچي پلار چې په کم نهج سره کار شروع کړی و د هغې نه په لویه سطح سره کار مخکې ورسوخه په لویه سطح سره اے محترمو دلته نه چې کم محنت شروع شوی و بیا د هغه کم ګلستان چې شیخ القرآن لګولی و بیا د هغې مالیتوب دغه هر یو شاګرد ته ځان رسوله د شاګرد ته ځان رسوله نن کراچی ته تک دی نو سبا بلوچستان کویټې ته تک دی نو بل ورځ لاهور کې سیمینار دی نو بل ورځ یو ځای کې یو کال زمونږ مردان علاقو کې لرې بانډو کې پروګرامو نو نور کسانو نورو جماعتونو والا نو هغې وی چې زمونږ دا غټ مشران او استادان خو دې بانډوګانو ته ټیم نشي ایستی مونږ ته وی دا زمونږ 100% یقین دی حالانکه زمونږ د شیخ القرآن ته ډیرو کسانو ویلیو چې هرې ضلعې ته بس په کال کې یو پیره یو ورځ وله وباسه شیخ صاحب ته وی نه زما شاګردان به هغه د دیر د غرونو په څوکو کې هلته به م ورته ځمه د هغه سواد په میرو کې به زما شاګردان یې هلته به م ځم قسم مې دی په الله ډېر ګران کار دی ښه هغه ور چاته پته لګي انتهایي سخت کار دی نو محترمو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی لور ته وی بچی علی چرته دی ځکه پیغمبر علیہ السلام د خو د غیب و علم نو ورته ویله بابا جانا زماو د علی سے په میانس کې کلیشز رااله د ښځې خاوند میانس کې خفقان راځي که نه خو هغه خفقان به ډېر وخته نه ورکوي بیا ګورې ښه بیا به ښځه خاوند یو بل سره پښتو او ضد او عناد دا به نه کوي هغه معمولی خفقان دی نو زر به یې ختمی اسې نه چې دی بیا په رزو رزو باندې یو بل سره کچي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ښه فوراً راووتو جمعات ته راغی علی رضی الله عنه په مسجد کې ناستو ملاستو د خور جمعات ولته ملاستو نبی علیہ السلام ته قم یا ابا تراب اے خور والا پاسا ټول ملاره په خورو کې جامې ټولې خړې کړې دي ښا د نبی علیہ السلام د خلینه او ابو تراب ټکی وته و د علی صاحب لقب ابو تراب وګرځیدو ښا دا ګڼ واقعیات دي محترم مسلمانانو نو د نبی علیہ السلام ادان دا محفوظ دا ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمون ایمان دی دا زمون عقیده ده چې نبی علیہ السلام امام الانبیاء دی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
که یو طرف ته ساقی کوثر دی، که نبی علیہ الصلوۃ والسلام شافع محشر دی، که نبی علیہ السلام شفیع المذنبین دی، که نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء دی. اے محترمو، که په نبی علیہ السلام د نبوت ختمه ده، په نبی علیہ السلام د حسنم ختمه ده، په نبی علیہ السلام د شجاعت او د بهادریم ختمه ده، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جود و سخام ختمه ده. هغه پیغمبر علیہ السلام زمون خیرخوا پیغمبر، زمون خیرخوا پیغمبر سویا. نبی علیہ السلام فرمائی دا کنتم خیر امت اخرجت للناس، وضاحت بخپل کیخا. اللہ فرمائی تاسو غور امت یہ، اے ماو تایا دی تاسو غور امت یہ. پس غور امت یہ پڑھونو کی با یو بل تا غنداری ساتے، کینی و بغزونه بساتے، دا یو بل خپی با وخی، د یو بل کور بنشه برداشت کولی، د یو بل گاڑی بینگ بیلنس بنشه برداشت کولی. نا، اللہ فرمائی تاسو غور امت یہ، کنتم خیر امتن. بعضی مفسرین خوئی کنتم تاسو پا لوح محفوظ کم گوری غور لکلی شوئے، تاسو پا نورو کتب سابقاو کی پا ایکم غور امت یہ، خو اخرجت للناس. تاسو د خلقو د فیدی دا پاره خوا، خلقو تا با نپرسے نقصان نا. اس پدی آیت مونگا پوئیگو، پدی آیت مسلمان پوئے دی. نن محترم تاسو ورشے پا مارکیٹ کے دوائی 10 نمبر ملاویگی، پا خواب اے پلان کی 2 نمبری کئی، اس پا کہ 2 نمبر ہم نہ ملاویگی، خواہ 10 نمبر 7 نمبر زہر پا خلقو خرسی کی. محترمو بیکار دوایانی دا کپنو والا دوایانی اوباسی. محترمو دیکھوا مسلمان لا تکلیف رسیا، دیکھوا پا پیو کی اگورے کیمیکلا، پا ار یو سیس کی ملاوٹ. غور امت خلقو تب پیدا رسے، ار مسلمان با سوچ دا کئی چه زمان بلتا نپورسی. او اے محترمو پا دی حدیثو پا کتب کی دام رازی چه یو سڑی رکنا یو سپی دا تند دا لاسا حلاکیگی، اغا سپی تا پیدا رسولا، پس سپی باندی اوبوس کلے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سپی خدمت ہوگا اپی جنت تا داخل شو. خدا سپی پا خدمت ستا چم گاون کے مشران دی کشران دی، ستا مور پلار دی. یو زنانه دا دا مور سر زیاتی نکی، خواخی سر کنزل او خواخی تا ناڑا میگی. زمونگ پا پختانو کے اکثر دا خواخی او دنگور دا پیشو او دا منگ کی خوا. ستاسو کلی کی دا سشتا کہ نشتا، دلتا خود ار کور کے قرآن دلتا بنی دا سے انشاءاللہ. و اکثر علاقوں کے دا خواخی او دنگور انڈیا با مقابل پاکستان خوا یو بل سره کمپرومایز نکیگی. خواخی بنگور پسی لگی 10 پیرا چی دے کوٹ تراغلی دا، اغنگوری بچوان چی زبدیم خواخ شمخوا او دا سا بلا دا. نو خاون تا لگیای چی خانی مالا بجودا کورو گوری، زستا خور سارا استا مور سارا استا پلار سارا پا دی کور کی زد گزارا نشم کولی خوا. نو اے محترم مسلمانانو یو زنانه دا پیشو سره زیاتی کرده دی، پیشو را تینگا کرده دا، تړلې دا، خوراک سکاک ولا نور کئی. پیغمبر وی آغا زنانه جہنم تا لاړلا. نو سینه جتانا مور پلار خپئی. اللہ رب العزت فرمائی کنتم خیر امت نخرجت للناس. نبی علیہ السلام دا دی وضاحت کئی چه انتم تتمونا 70 امتنا، تاسو با طول امتنا پورا کوئے، تاسو با دا طول امتننا آخر کی رازے. خو یاد ساتے اے امت محمدیہ دا پیغمبر مونگتوئی، اللہ مونگتوئی تاسو غور امتی. نو مونگتا پیغمبر موئی انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، تاسو پا تمام امتونو کے غورئے او اللہ تا دیر زیادی عزت منیے. دا پیغمبر ماوتا یادی خواہ کہ تاسو اللہ تا پا تمام امتونو کے سے معزز و مشرف یہ. او پا دی مشکات کی پا دی اخیری باب کی یو حدیث پاکم ذکر شوے دے چھے نبی علیہ السلام یو مقام کی فرمائے لو توبہ سعادت دے خوشخبری دا آغا چا دا پارا چاچے پا ما ایمان روڑلے او زی لیدلے ما. توبہ لمن یرنی و آمن بی، آغا چا دا پارا توبہ سعادت دے چیزی لیدلے ما او پا میں ایمان روڑلے. بیا ورپسی پیغمبر وی توبہ
ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا او پیری ویلی ښا دا زما او تاسو نه حوصله افزایی کړي او ما او تابعام رولیګو سار رولګو سار وختي ګیره ولټاو خړیو ښا پیغمبر ویا توبا خوشخبری دا خوشحالی دا او پیری ویلی دی خوشخبری دا او خوشحالی دا آغا چا دا پارا چې په می ایمان روړل دی ولم يرنی او زیلی دل نیما ما تا پیغمبر لیدل دی لیدل مون نه دی او زمون په ایمان دی پیغمبر وی دی ته او پیری خوشخبری ده ښا او دلته نبی علیہ السلام تاسو الله ته پټولو کی عزتمن یې اے محترم مسلمانانو د کوم بچو چې مشکات المصابی اختتام ته رسول دی اغي ته د اغي والدینو ته د اغي اساتذه او باجیګانو ته زه مبارکباد وایم که تاسو هم دا غواړئ چې موږ ته دنیا او آخرت کې عزت ملو شي قسم می دی په الله د دې قران او د دین اسلام نه بغیر بل څه کی عزت نشته ګوري نو تاسو له درخواست ده چې خپل بچی به ان شاء الله په دې باندې به علم کو سبق ور باندې علم ور باندې حاصلو د توحید او سنت مسائل بس دکی او دغه بچی به زمونږ استادو د الله د دین د پاره وقفي کس کمی به شیرا نشوي زما زیارت کوما زه اکثر زینو کې وایم د دې پنځپیر کلی دا د علما او طلباء سره غټ احسانات دي انسان ته دوه قسم خوراک ضرورت ښه یو روحانی غذا یو جسمانی غذا نو دلته کې په پنځپیر کې مونږ ته روحانی غذا ملو شوی دا کومه ته په دنیا کې بهر څه عزت ملاو دی تاسو کلی کې مونږه چڼي پاتې شوی یو تاسو ډوډۍ مو خوړلې ده تاسو زمون خدمتونه کړې دي تاسو زمون په سر لاسونه یې خودلې دي او دی کلی نه مونږه قران زده کړی دی هغه خلکو له بیانو په دې کې تاسو برپور په برپور باندې حصہ ده الله دې دا کلی دا علاقہ دا مدرسه زمون شیخ القرآن صاحب دا دې الله آباد او ودان لري الله تبارک وتعالى دې مدرسې تم ترقی نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین